सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरे फ़ातिहा परुन द सूरे फ़ातिहे ना मख़के چې د کومو خبرو ضرورتو هغه تاسو واورېده. الحمدلله دا دعوه ده معنا ده چې حمد ده الله لرا. اصل کې ټول عالم ته پدې کې تلقین ده، خبردارې ده، او پدې کې لفظ د قولو مقدر ده. نو معنا شو قولو الحمدلله، وای تاسو الحمدلله. دا عقیدم اوساتئ او دا کلمم اوای. نو پدې کې رد په هغه خلکو باندې چې هغوی حمد د الله نه غیر بل چا د پاره ثابتوي. نو رب او فرمایل چې حقدار د حمد دا صرف او صرف یو الله دی. نو چې کله ویلې شو چې حقدار د حمد یو الله دی، نو رد او شو په معتزله باندې. بیا که څوک وایي چې څنګه صفات الله لره ثابت دي، نو داسې خو بل چا د پارم شته. الله لره صفات دي نو د بل چا صفات هم دي. نو رب او فرمایل لله، دا صفات خاص الله لره دي، بل چا د پاره دا صفات ثابت نه دي. نو لله کې تخصیص راغې. اوس پدې کې یو څو مسائل اب ذکر کیږي چې یو حمد ده، بل حامد ده، بل محمود ده، او بیا تخصیص د حمد ده او الفاظ د حمد. دا به ان شاء الله العزیز ذکر کیږي. حمد ستاینه ته ویلې شي، صفت ته ویلې شي، او په اصطلاح د شرع کې
حمد ثنا الله ته وایي، د الله صفات، ثنا د الله. دارنګ ذکر صفات الله تعالی ونعمه وفضائله وفواضله تعظیما واعتقادا. ذکر کول د صفاتو د الله تعالی دی، د نعمتونو د الله تعالی او د فضائلو د الله تعالی، د وجه د عظمت او د عقیدې نه. عقیده بدیم وي نو دیتا په اصطلاح د شرع کې حمد ویل کیږي. اوس حکمت د حمد یا داسې ووایا که څوک سوالو کې چې دلته الحمدلله وویلې نو الشکر لله ولې ونه ویلې، سبحان الله ولې ونه ویلې، لا اله الا الله ولې ونه ویلې؟ نو تاسو به جواب د دې وکئ چې الحمدلله داسې کلمه ده چې دې کلمه کې دا ټولې کلمې شاملې دي او دا ټول چې کوم ذکر شو نو دې کې الحمدلله تا داغه هغه معنا پاغه کې بیا پرته نه ده مکمل. دا ټولې کلمې په الحمدلله کې ذکر کیږي لیکن الحمدلله په دې ټولو کې ناراضي، نو د دې وجه الحمدلله ویلې. لکه شکر په مقابله د نعمت کې وي، چا در باندې احسان کو اکرام کو نو داغه مقابله کې ته شکر ادا کې. او دلته الحمدلله ذکر شو نو الله تعالی که هر حالت کې هغه د ستاینې لایق دی، هر حالت کې. دارنګ لا اله الا الله کې صرف صفت د الوهیت ده او الوهیت دا پیجندل کېږي په صفاتو، نو صفات په حمد کې دي، نو د دې وجه نه الحمدلله ذکر کړ. او دارنګ سبحان الله په دې کې امور تنزیهیه او صفات سلبیه دا پراته دي. نو کله چې او دا مستلزم نه صفات ثبوتیه ولر، او هر کله چې صفات ثبوتیه ذکر شي نو هغه په خپله هغې کې صفات سلبیه چې کوم صفات دي نو هغه په خپله تې اوځي. لکه یو سړي ووی الحمدلله، نو بالفرض که د الحمدلله معنا ته دا والی چې په هر څه باندې پوه دی الله، عالم دی، نو دلته صفت ثبوتی راغی، د علم صفت الله ته ثابت شو، نو په دې صفت د علم سره د الله نه هغه صفت چې هغه سلبي و هغه ختم شو، چې الله په هر څه باندې پوه دی، نو د ناپوهۍ صفت هغه ختم شو په خپله. بل د دې وزن هم ډیر زیات دی، لکه حدیث شریف کې راځي چې سبحان الله نصف المیزان، سبحان الله نیم میزان د میزان تله نیمه ډکوي، او بیا فرمایي والحمدلله تملؤ، او الحمدلله چې ده نو دا پوره تله ډکوي. حامد څوک؟ دویم مسله په حامد. حامد یعنی حمد ویون کے، ستاینه کون کے، صفت بیانون کے. نو الله تعالی په خپلم خپل حمد بیان کړی دی. انبیاء او صحابه کرامو، مسلمانانو، ملائکو، دې ټولو د الله حمد هغه ذکر کړی دی. د دې وجه نه قرآن کې مؤمنانو ته لفظ د حامدون هم راغلی دی
چې دا حمد ویون کې دي الحامدون. دریم نمبر محمود حمدونه چاله را پکار دي. نو ظاهره خبره ده چې الحمدلله ویلې شو چې حمد خاص الله لره پکار دی. نو تخصیص راغې چې بس الله لره حمدونه پکار دي. الله محمود دی په حمد شرعي سره. اوس برابره خبره ده څوک حمد کوي که نه کوي، خو الله لره حمد شرعي هغه ثابت او الله حقدار دی داغي. کله لفظ د حمد لغوي دا دنیا کې د انسانانو د پارم ویلې شوی یا غیر انسان د پاره، لکه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. نو مقام محمود زه صفت کړی شوی، او یا هغه خلق هغه اهل مقام هغه صفت کړی شوی دي. الحمدلله هغه صفتونه د الوهیت یعنی هغه چې پاغې سره پیژندل کېږي قدرت. الله تعالی په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی. الحمدلله نو دا خاص شو یو الله لرا. لکه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی الحمدللہ نو دینا وی مراد اغا صفات الہیہ او الوہیہ دی. لکه مونږ پښتو کې معنا کو الحمدلله صفتونه د خدای توب ثابت دی خاص الله لرا، نو دا ته مراد شو. او الحمدلله او لفظ الله دواړه معرفي دي، او عرب وایي چې کله مبتدا او خبر دواړه معرفي وي نو دې کې تخصیص پیدا کیږي. نو معنا شو الحمدلله لا لغیره. الحمدلله حمد ثابت دے صرف اللہ لرا نہ بل چا دا پارا، یو اللہ دا پارا حمد ثابت دے. ولے ثابت دے رب العالمین زکا چے پرورش کون کے دا مخلوقاتو دے. رب العالمین از هو رب العالمین زکا چے دا پرورش کون کے دا مخلوقاتو دے. رب دے مربی دے، نو د دې وجنا حمد الله لره ثابت دی. نو د دې وجه فرمایي چې الحمدلله تعالی لا لغیره من نبی ولا ملک ولا ولی، یو الله لره ثابت دی حمد. رب العالمین اوس الحمدلله دا اللہ تعالی خپلو انبیاء ته فرمائی. لکه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چې الحمدللہ کلمت کل شاکر، الحمدللہ کلمه د هر شکر گزار دا، ار اغا سوک چې هغه د الله شکر ادا کوي. نو بیا فرمائی وَإِنَّ آدم علیہ السلام قال حین عطس الحمدللہ. حضرت آدم علیہ السلام الحمدللہ اغا وقت کی ویلے کلے اٹی شنگے اوکا نوے فرمائل الحمدللہ. وقال اللہ لنوح علیہ السلام اللہ تعالی نوح علیہ السلام تو فرمائل فقل الحمدللہ، وایا چې الحمدلله. الحمدلله وایا د کم ذات د پاره الذي اغذات چې نجات درکتا تا من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نا. او دارنګ ابراهیم علیه السلام
افرمای الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد دے اغزاد د پارا چراوی بخلو ماتا اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام علی الکبر په بوډاوالی کې الله تعالی اولاد راکم. او دارنگ داود علیہ السلام بار وقال الحمدللہ، داود علیہ السلام سلیمان وقال الحمدللہ الذی فضلنا على کثیر من عباده المؤمنین. او خپل پیغمبر علیہ السلام ته فرمائی وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا. نو دا ټول دا کلمات هغه خلق وای چې څوک د الله شکر ادا کوي، او دا کلمات د جنتیانوم دي. لکه فرمای وقال اهل الجنة واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. جنتیان بم دغه کلمات وای، اخیری وینا دا غي چې حمد ثابت ده خاص الله لرا. نو الحمدلله دا کلمات د 15 سورتونو په ابتدا کې ذکر دا. تفسیر قرطبی فرمائی سورہ انعام، سورہ فاطر، سورہ کہف، سورہ سبا او د دین علاوه د 13 آیاتونو کې دا کلمه ذکر شوی دا. او لفظ د الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې 2697 بار ذکر دے. رب العالمین نو هغه دعوه شو او دا د هغې دپاره دلیل شو. الله دپاره حمد وایې ولې؟ اذ هو ځکه دا الله تعالی رب د مخلوقاتو دی، رب العالمین پالون کې د مخلوقاتو دی. رب لسان العرب کتاب هغې کې ذکر کوي چې د رب 8 معنی دي. رب په معنا د مالک سره، او رب په معنا د سید سره، رب په معنا د مدبر سره، رب په معنا د مربی سره، او رب په معنا د قیم سره، او رب په معنا د منعم سره. او دارنګ صاحب او مستحق. او امام قرطبی رحم الله د دینه علاوه سنورم ذکر کړي دی، لکه رب په معنا د معبود سره. او د دې دپاره بیا قول د شاعر ذکر کړی دی چې رب په معنا د معبود سره راځي. نو دا قول د شاعر ذکر کړی هغه رب په معنا د معبود سره اغسته. نو فرمای اربل لیبول الثعلبان برأسه لقد ظل من بالت علیه الثعالب. آیا اغا رب کې دی شي چې ګیدړان د هغې په سر باندې متیازې کوي؟ اصل کې یو کسو پخوا خو به خلکو د بوتانو عبادت کو، د پیغمبر علیه السلام د راتلونه مخکې نو دوی به چې کومه ګټه خوښه شوه نو ګټه به یې راواغست، هغې ته به یې سجدې لګولې. نو یو کس ځان سره ګټه اغستې ده او هغه په سفر روانو یو ځای کې اودس ماتی کو. نو دا ګټه یې کېښوده او لاړه اودس ماتی کو، چې راغې ګوري نو د دې ګټې په سر باندې ګیدړ لګیا دی، هغه متیازې کوي. نو دوی وویل چې داسې م خدای کیدی شي چې د هغه په سر باندې ګیدړ متیازې کوي او د خپله دفاع هم نشي کوی. او یقینا خو ډېر ذلیله دی د چا په سر باندې چې ګیدړ متیازې کوي. عالمین جمع د عالم دا. عالم ما سوی الله ته ویلی کېږي، د الله نه غیر چې څومره څه دي دې ټولو ته عالم ویلی کېږي. بیا قال وهب بن منبه ان لله عز وجل 18,000
وای د الله تعالی د پاره اتل زرع عالمونه دي. الدنیا عالم منها، او دا دنیا دا غینه یو عالم دی. الله تعالی د پاره اتل زرع عالم دي پیدا کړي دي، او دا دنیا چې څومره ده نو د هغې نه یو عالم ده. وقال ابو سعید الخدری ان لله 40,000 عالم. د الله د پاره 40 زره عالم دي. الدنیا من شرقها الى غربها عالم من، دنیا د مشرق نه مغربه پورې یو عالم دی. وقال مقاتل العالمون 80,000، دا 8 زره دي، 8 زره. 40,000 فی البحر، 40 زره دا په سمندر کې دي. و 40,000 عالم فی البر، او 40 زره دا په اوچه باندې دي. نو الله تعالی دومره مخلوقات پیدا کړي، دومره، خو په دې کې انسان او پیری ګوره د خپل عبادت دپاره پیدا کړي. رب العالمین حمد وای الله لرا. ولی رب العالمین ځکه چې پالون کې د مخلوقاتو دی، نو دا هغې دپاره یو دلیل شو. او انشاءالله العزیز نور دلایل چې الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دی، هغه بیا سبا بیان کو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.